السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. نن کلاس کې به مونږ یو اپلیکیشن انسټالو او په هغې کې چې څه قسم لکه پکچر زموږ په ډیزاین کې دیږي که نه پی این جي پام کړي که بیک ګراونډ پسې یې او که نه وي. مخکیني کلاس کې مونږ ویل چې بیک ګراونډ به څنګه ریموف کړي د یو پکچر نه. که چا نه یې کتلی نو برای مهرباني هغه کلاس وګورئ. زه دلته رالم پلی سټور له پلی سټور کې به زه سرچ کړم ایمیج سرچ مین. دا داسې یو ایف د موبایل چې په دې کې څه قسم پکچر ستاسو په ډیزاینینګ کې دیږي نو هغه تاسو دلته دې ځای نه چې کوم دی استعمالولی شئ. بس په دې کې سمپل سرچ کوئ او تاسو ته به راځي. دا ما سره الریډي چې کوم دی انسټال دی نو ما ته اوپن ښایي. تاسو به صرف ساین اپ به وکئ په دې کې جیمیل به ور واچوئ یا به د ګوګل نه ساین اپ کوئ ساده نو بیا به راشئ اوپن ته. زه اوس اوپن کومه تاسو ته یو طریقه کار درښیم چې دا څنګه استعمالیږي. ډایرکټ به تاسو ته دغه شان د ډیشبورډ بیا راشي. دا سرچ ده ما پکې دا څیزونه سرچ کړلو دا مو سره راغلي ښایي. نو زه پکې سرچ کوم یوټیوب یوټیوب ما سرچ کو. اوس مو سره دا یوټیوب بټن یوټیوب څومره ایمیجز چې دي یوټیوب ریلیټډ هغه مو سره راغلي. تاسو چې کوم ریلیټډ څه څیز ریلیټډ تاسو سره ایمیج پکار وي نو هغه دلته سرچ کولی شئ یا پی این جي کې بیا داسې چې هغې کې اوس زه دلته سرچ کوم یوټیوب پی این جي د هغې اوس په دې کې بیک ګراونډ هم دی. بیک ګراونډ به ترې هم ریمووي. نو پی این جي کې جی پی جي کې څه قسم پکچر ستاسو لګي دلته تاسو سرچ کولی شئ او استعمالولی شئ هر قسم. لکه تاسو ته بیا هر ځای ته ضرورت نشته تلو چې یاره زه به دې ځای نه پکچر ډاونلوډ کړم کوم ځای نه پکچر دغه کوم راوړم دلته تاسو ته دغه میلاویږي. اوس زه دا یو ډاونلوډ کول غواړم په دې باندې زه شیر کولی هم شم دا د بل کس سره. دا اوس موږ سره اوپن نیو براوزر کې او یا وال پیپر باندې سیټ کول غواړئ موبایل هغې باندې هم شئ نو په دې کې دغه کېږي. اوس دغه ډاونلوډ دا آپشن تاسو ونیولو کمپلیټ ډاونلوډ کمپلیټ دا ډاونلوډ دا آپشن چې تاسو ته کوم ښکاري په دې باندې کلیک کړئ. زه اوس راځم موبایل ګیلرۍ ته فوټوز ته زه رالم. اوس دا موږ سره به دلته فوټوز کې آل باندې ما سلیکټ کو دا موږ سره دلته راغله. دا به ستاسو موبایل ګیلرۍ کې اټومیټیکلی سیو شي. میلاویږي به انشاءالله بله ویډیو کې. تھینکس فار واچینګ. خدا حافظ.